لکه نن سبا سرکاري ملایان ښه په دې پوهېږي چې دا نظام غلط دی، ښه پوهېږي والله چې تړانده خو نه وي چې راسته روان دي، خو ولې نشي ویلې دوه لاکه تنخواګانې وي د هغې هر یو شی مفت نو څرنګې دی ووایي چې دا د سود نظام دی، دا غلط نظام دی، دا ظلم شروع دی. وګرنه دا ظلمونه به د قبایلو کې د ملایانو لیدل نه چې را دومره ظلمونه کېدل، دا دومره بمباریانې کېدلې په دې ټولو سرکاري ملایانو کې که چېرته یو عالم ویلي چې دا ظلم وشولو یا په اخبار کې لیکلي وي یا احتجاج یې کړی وي یا ویلي وي چې د قبایلو سره ظلم روان دی، نو بیا هم صحیح ده. او که د ووټ ټیم شي یاره زه مولي صاحب یم ماله ووټ راکړه، زه به ستا خیرخوا په اسمبلي کې به زه ستا خبره وکړم. نو دا د یهودو ملایانو په شان تیري دا حق نشي ویلی، د دوی تنخواګانې وي، د دوی مراعات دي، د دوی پیکجونه دي، دوی له ډېرې ډېرې فایدې ورکوي. همدغه طریقه د یهودو ملایانو کشرانو له به ویل مونږ له هم دا پته را چې حق پیغمبر دی، خو نه شو منلی ځکه چې پیسې میلاوي. مخکې الله ورته وفرمیل که نه ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، زما په آیاتونو باندې پیسې اخلي. ښه قاریان در نه جوړ دي، علما در نه جوړ دي، لکه نن سبا چې وګورې یاره جي دستار بندي ده، هلکه دستار بندي نن سبا د ښځو مدرسې جوړې دي داسې واړې واړې دستار بندي 50,000 جینې ته راوړه، 50,000 د بله جینې، نو یو 10 لکه را جمع کړي، یو 5 یا 2 لکه په جلسې ولګوي یا نورې ځان لکي، یو کاروبار روان دی. اوس په قرآن باندې کاروبار، په قرآن باندې جماعت آباد، په قرآن باندې مدرسه آباده، په قرآن باندې دستار باندې کېږي، ور دې قرآن حق نه ادا کوي چې څه په دې قرآن کا الله ویلي دي. د الله نظام خلافت هغې له نه دي تیار، نه ورله عالم تیار دي، نه ورته امي تیار دي، او بیا وایي چې په قرآن موږ له ثواب میلاویږي. هلکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي کم من قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعن علیه، ډېر د قرآن کاریان قرآن وایي خو قرآن ور باندې لعنت وایي، ډېر خلک قرآن وایي خو قرآن ور باندې لعنت وایي، ځکه چې ظالم وي، ځکه چې غل وي، ځکه چې بدکرداره وي، او الله په ظالم په غلا بدکرداره لعنت ویلي.